د الله رسول فرمایي چې کله د جمعې په ورځ یو سړی غسل وکړي او بیا دی وختي را روان سي د جمعې لمانځه ته وختي دا معنا چې بالکل په اول وخت کې چې امام لا خطبه نه شروع کړي امام لا پر منبر نه کښېنستلی نو دی راسي چې راسي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي و امام ته نږدې کښېني او خطبه چې د هغه واوري پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي کان له بكل خطوه یخطوها قیام سنه دا ته چې د جمعې لمانځه لره را روان یې پر هر قدم باندې الله رب العزت وتا ته د یوه کال د تهجد د لمانځه ثواب درکوي د یوه کال د تهجد د لمانځه ثواب درکوي چې یو سړی د شپې و الله رب العزت ته سر په سجدی نو عام طور خو هغه د تهجد لمانځي او دغه رقم د الله رسول فرمایي والصيام وها چې کله یو سړی د جمعې لمانځه ته را روان سو پر هر قدم الله رب العزت د یوه کال د نفلي روزو ثواب چې دی هغه ورکوي اوس خبره اسانه ده عزیزانو ګرانه خبره نه ده د جمعې لمونځ خو ډېر لوی سعادت دی چې الله رب العزت یې چاته ورنصیب کړي د الله رسول فرمایي د یوې جمعې او د بلې جمعې په مابینځ کې چې د انسان څه ګناوې سوي دي هغه الله رب العزت د جمعې په لمانځه ورمعافوي اوس په یو سړی وایي چې یاره په مابینځ کې ما لمنځونه نه دي کړي ما د چا حق خوړلی د امام ځکه لاندې کړې ده دغه ګناوې الله نه ښایي د الله رسول نه ښایي په دې د هر چا سر خلاص دی صحیح سلو نو د الله رسول فرمایي وایي چې کله یو سړی د جمعې په ورځ غسل وکړي بیا د غسل څخه ما بعد دی را روان سو وختي رالی د جمعې لمانځه لره وختي نو یا د زوال مخکې راواخله یا د زوال څخه ما بعد راواخله پروا نه لري بیا چې امام لا خطبې لره نه دی راغلی امام لا پر منبر نه دی کښېنستلی ته وختي رالی نږدې ورته کښېنستې او خطبه دې واورېدله د الله رسول فرمایي دا ته چې د کوره راووتې پر هر قدم باندې الله رب العزت وتا ته د یوه کال د تهجد د لمانځه ثواب چې دی هغه درکوي او دغسې د الله رسول فرمایي پر هر قدم باندې الله رب العزت وتا ته د یوه کال نفلي روزو ثواب چې دی هغه میلاویږي مسند امام احمد دا حدیث نقل کړی دی اوس په سړی وایي چې یاره نو چې ما ته پر هر قدم باندې تهجد د لمانځه د کال ثواب میلاویږي بیا ما ته څه راپېښه ده چې زه تهجد لمونځ کوم ما ته څه راپېښه ده انسان به دا خپل ذهن دماغ چې دی هغه د مقابلې په توګه نه جوړوي چې راولاړ شي چې یاره ما ته خدای پاک پر هغه قدمو د تهجد ثواب راکوي نو لهذا زه به تهجد نه کوم دا به نه کوې لکه چې ما و تا ته دسترخوان اوار سي په دسترخوان کې ما و تا ته 10 رقمه شیان پراته دي نو بیا ما و تا خالي شوروا لره لاس وړو بل شی به نه خورو ما و تا به یوازې وچه ډوډۍ ته لاس وړو بل شی به نه خورو یا د هر شي جلا جلا خوند دی ذایقه ده د هر شي جلا جلا پیدا ده د مستو ځان ته پیدا ده د شلومبو ځان ته پیدا ده د سلاد ځان ته پیدا ده د شوروا ځان ته پیدا ده سیسو په سیزا چې هر شي پروت دی دغه د تهجد ځان ته پیدا ده د نفل ځان ته پیدا ده د نفلي روزو ځان ته پیدا ده دغه چې د جمعې منځل را روانه ځان ته پیدا ده د تهجد پر ټیم د الله رسول فرمایي الله رب العزت اول اسمان تراسي لاس و ما وتا ته ونسي کما وتا په دغه ټیم و الله رب العزت ته ځان متوجي کو الله رب العزت فرمایي تاسو چې قرضدار استا چې لما د قرضې خلاصون وغواړي په تاسو کې غمګین استا چې لما د غم څخه خلاصون وغواړي په تاسو کې یو داسي پوروړی استا چې لما له پورو خلاصون وغواړي نو دا بیا ما او تا ته د جمعې په لمانځه کې چې ما او تا کله مطلب را روان په قدمو کې دا شی ملاویږي د تهجد لمانځه ثواب خو ملاو سلو خو لیکن الله رب العزت چې هغه لوی خبره او ما او تا ته کړې دا هغه نه ملاویږي نو لهذا چې ما او تا کله د جمعې لمانځه لرزو ډیره ښه خبره ده چې کوشش به دا کو چې پیدل بځو سوار مرازه
که سایکل دی موټر سایکل دی دغه مطلب موټر دی د الله رسول فرمایي د قیامت یو علامه ده چې خلک به د جمعې منزل را راځي وای دغه ځین به پوښلې بیا براسي د مسجد په خله کې به خپل آس او خچر او ورش لکه موټر او سایکل او موټر سایکل ودرې بیا براشي واسي ګوره پر قدمو الله څو اجرونه سړی ته ورکوي نو بیا چې کله ما ته په موټر کې را روان یو هغه اجرونه نسته ولې موټر د اسانۍ د پاره دی موټر کې به تاسو ګرم کولر چې دی هغه لګیږي موټر کې به تاسو یخ ایسی چې دی هغه لګیږي موټر سایکل هغه د 15 منټ کې را رسیدي په 2 منټ کې را ورسولې دغه اساني کو نه جواب اسنو هغه چې ما ته را روان پر هر قدم به الله و ما ته دون لوی اجرونه چې دی هغه راکړي مولانا امداد الله مهاجر مکی رحمه الله زموږ د دیوبند بزرګانو د علماو شیخو مرشد و پیرو ډیر الله والا هغه چې بکل المنزل راتلی کشنی قدمونه بیا اخستل ولی ویلی ول چې څومره زیات قدمونه یا غمره اجرونه یې څومره زیات قدمونه یا غمره اجرونه یې د الله رسول فرمایي یو سړی چې او داس وکي بکور کې منزل را روان سي دا داسې دی لکه چې احرام وتړي د حج او د عمره په اراده روان سي څو ثوابونه لري دومره ثواب الله رب العزت و ما ته پر دل منځ باندې راکړي بیا خاص کر د جمعې چې کوم منځ دی په هغه کې به الله رب العزت هغه اجرونه راکړي چې زما او ستا کلکولیټر را واخله زما او ستا دماغ نسی سره برابرونه مجلت نلویږي چې یاره پر دومره کشنی خبره الله رب العزت مشته دومره لوی شی راکړي و باچا را واخله غټ سړی را واخله پر معمولی خبره باندې وسړی ته بیخ ډیر لوی انعام ورکړي نو الله خو ډیر عظیم ذات دی د الله په خزانه کې کم نه راځي الله خوشاله کیږي الله رب العزت ته خوند ورکوي نو د الله سره خوندم دایا کوي چې ما ته پر هر قدم باندې چې ثواب راکړي د یو کال د تهجد ثواب راکړي د یو کال د نفل روزو ثواب راکړي دا خو زموږ په وطن کې د بادشاهانو کې ستا چې یو سړی ته د 1 روپۍ په بدله کې 1 لک روپۍ چې دی هغه ورکړي دا ستا لیکن هغه چې د الله رب العزت سره شای الله ډیر عظیم ذات دی نو د عظیم سره عظمت شای په عظمت کې بیا ما ته پر نت څه باندې به خډیر څه چې دی هغه راکړي پر نت څه ډیر څه چې دی هغه راکړي دا یو د الله رب العزت سره شای او یو الله چې دی هغه دغه څه کوي صحیح سلو نو چې کله تاسو موږ د جمعې د لمانځه تیاری کوو وختي کوشش کوئ په خوا خو د پیغمبر اسلام دغه رقم عرب راواخله هغه به دا و چې دغه چې کوم موږ پښتنو د زموږ په سیمه کې چې مطلب د زموږ چې اوس کوم رواجونه دي موږ بیان اول کوو بیا دغه څخه ما بعد بیا اذان دی بیا خطبه ده بیا بل خبره ده د پیغمبر اسلام په زمانه کې به ډایرکټ خطبه ویل کېدله دغه بیان مو خطبه هم و انا اوس خطبه چې دغه په عربي کې ضروري ده نو بیا خو د پښتنو یعنی زموږ سر نه بخلاصیږي نو په پښتو کې اول وعظ وسی نصیحت وسی بیان وسی بیا دغه څخه ما بعد خطبه چې دغه ویل صحیح سلو ډیر لوی خبره ده عزیزانو ډیر لوی خبره ده او ډیر لوی اجرونه دي چې الله رب العزت او مشتي تراکي د ابو داود دی ترمذی ده نسائی ده ابن ماجه ده ابن خزیمه ابن حبان دی ټول دا خبره چې دغه نقل کړي ده چې جمعې منزل رسار وختي وصل وکا کپڑے مپڑے بدلې کا را روان سا وختي ځام را ورسوه امام ته نزدیک شینه خطبه واوره په ډېر اهتمام سره واوره اوس نو پر هر قدم باندې هغه خبرې ملاویږي چې ما درته وویلې نو دا چې سړی د جمعې منزل را روان پر هر قدم دومره اجر نه دي نو خو د جمعې په منځ کې بیا څو اجر نه خو د جمعې په منځ کې بیا څو اجر دي څو ثوابونه دي هغه ډېر عظیم ثوابونه دي او الله رب العزت یې مشتي ته رانیسي دا خبره ختمه شوه